محمد رسول الله د نزدېکت وجه څه شته چې قرآن داسې اعلان کوي چې رسول الله تاسو ته تر خپل ځان نږدې دی. د دې وجه دا ده چې الله تعالی موږ تاسو منور په ایمان باندې ګرځولي یو. د هغه دپاره وجه محمد رسول الله ګرځېدلی دی. نن چې ما او تا مؤمنان یو، د ایمان سبب هغه محمد رسول الله دی. او محمد رسول الله ته چې الله تعالی ایمان ورکړی دی، په ایمان باندې منور ګرځېدلی دی، هغه ایمان بالذات دی. او زما او ستا ایمان د محمد رسول الله په واسطه باندې دی. نو الله تعالی چې موږ تاسو ته ایمان راکو، دا ایمان یې هم د محمد رسول الله په خاطر باندې راکړی دی. تاسو وګورئ الله تعالی په سورة الهود کې د انبیاء کرامو واقعې را نقل کړي دي، د انبیاء کرامو کیسې را نقل کړي دي. سورة الهود ټول د انبیاء کرامو له کیسو او له واقعاتو څخه ډک دی. د دې وجه چې شته چې الله تعالی په قرآن کریم کې یو مستقل صورت د انبیاء کرامو د واقعاتو او د دې د کیسو دپاره را نازل کړی دی. الله تعالی په پای کې د دې وجه بیانوي چې ماسې په سورة الهود کې د انبیاء کرامو ذکر وکړو، د دې واقعات مې را نقل کړو، د هغه دپاره وجه دا ده. الله تعالی فرمایي وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. الله تعالی فرمایي ماسې په سورة الهود کې د انبیاء کرامو واقعات را نقل کړو، د هغو وجه دا ده چې الله تعالی په دغو واقعاتو باندې محمد رسول الله ته تسلي ورکوي. په دغو واقعاتو باندې د محمد رسول الله ایمان قوي کوي چې تر تا مخکې چې کوم انبیاء کرام راغلي دي پر هغو باندې هم سخت حالات راغلي دي، هغو له سختو حالاتو سره مقابله کړې ده. نو په دې باندې د محمد رسول الله ایمان قوي کیږي، په دې باندې و محمد رسول الله ته تسلي ورکول کیږي. او الله تعالی یې بله وجه فرمایي وموعظة وذکرى للمؤمنین. په سورة الهود کې چې الله تعالی دا واقعات انبیاء ذکر کو، بله وجه دا ده چې په دې کې و مؤمنانو ته هم نصیحت دی. الله تعالی و دې ته هم د انبیاء کرامو حالات بیان کړو، د هغو قربانۍ بیان کړي چې هغو د دین دپاره کمې قربانۍ ورکړي دي. نو که چیرې په دین کې څه مشکلات راځي، تاسو خپلو اسلافو ته وګورئ، تاسو خپلو انبیاو ته وګورئ چې هغو څنګه قرباني په دین کې ورکړې ده. او داسې د الله تعالی د ډېرو صورتو نومونه د انبیاء کرامو په نامو باندې نامداره کړي دي. د قرآن کریم ډېر داسې صورتونه شته چې په هغو باندې د انبیاء کرامو نومان ایښودل سوي دي. سورة الهود راواخی، سورة یوسف راواخی، او سورة ابراهیم، داسې نور سورتونه، سورة اللقمان، سورة کهف چې د اصحاب کهف واقعات دي کې. نو دا الله تعالی پر موږ تاسو باندې یو عظیم احسان کړی ده چې موږ تاسو یې د محمد رسول الله امتیان پیدا کو. او پر ما او تا باندې دا فرض ده چې ما او تا محمد رسول الله وپېژنو، چې د محمد رسول الله زندگی څنګه تېره سوې ده. د دې د پېژندلو دپاره یوه جمعه نه، دوې نه، درې نه، بلکې مسلسل به تر روزي پورې انشاءالله العزیز د ده پر صورت او پر سیرت باندې خبره روانه وي، چې تر څو پورې موږ تاسو د محمد رسول الله له پیدایشه څخه بیا تر د دنیا څخه تر رحلته پورې چې د څنګه زندگی تېره کړې ده، څنګه حالات په ده باندې راغلي دي، دغه به ټول به انشاءالله العزیز په دا 3 او 4 میاشتو کې بیانوو. تاسو وګورئ د محمد رسول الله تر امت مخکې نور امتونه وګورئ، هغو هم د خپلو انبیاء کرامو، د خپلو مشرانو، د خپلو سردارانو او د خپلو ملکانو تاریخ لیکلی ده، لیکن هغه داسې تاریخ لیکل سوی ده چې په هغو ټولو تاریخو کې څه ناڅه درواغ خامخا ملګري دي. حتی تر دې اندازې پورې
چې هغه تاریخونه چې چا لیکلي دي د هغو تاریخو اوس نمونه هم نه ده پاته په دنیا کې. د ډیرو انبیاء کرامو تر اوسه پورې په دنیا کې و چاته قبرونه هم نه دي معلوم.